علیکم ګرانو کتونکو د خیبر پښتونخوا چې کوم سولر سیستم کوم چې احساس پروګرام د چا پیسې راځي چې واپس تللی دي هغوی ته سولر سیستم ملاویږي دا سولر ملاویږي نو په هغې کې څه کسان چې کوم دي دلته ایسي سره درخواستونه جمع کوي نو دغه درخواستونه چې کوم دي دا د چا لاړل او که د چا لا نړل کوم چې تاسو آنلاین درخواست وکړو هغه ډایرکټ زی اسلام آباد ته هغه جمع کیږي طریقه زه تاسو له خیمه دا مخې ته خامخه شیر کوي او په دغه طریقې سره یو شی تاسو ته خیمه بالکل ایزی ده څه قسمه مسله پکې نشته دغه شیزونه ورته واچوئ نو دا به ستاسو اپلای به وشي ستاسو درخواست چې کوم دلته ایزي سره جمع کیږي هغې نه به مخکې ستاسو درخواست چې کوم دی دا اسلام آباد ته راشي دې کې نه چاله 500 روپۍ ورکوئ نه چاله 300 روپۍ ورکوئ زه خبر شویم چې دلته خلک چې کوم دی دې غریبانانو نه پیسې اخلي اوس به زه تاسو ته د سکرین ته ګورئ ښه غور سره ګورئ دا ویډیو ځان سره شیر کړئ چې تاسو سره پراته وي او دقسې بل موبایل نه اپلای ورته وکړه بالکل اسانه سره کیږي 100% کیږي ما تقریبا 1200 کسانو له خپل موبایل نه وکړه نو زه تاسو ته ښیم ټولو نه مخکې به لاړ شئ ګوګل ته منسټر اف خیبر پښتونخوا سولر سیسټم دا لاندې دا ویب سایټ به تاسو ته ښکاره شي په دې من به یې داسې کلیک کړئ ښه په اسانه دی کې د پریشانه کېدو څه سیسټم نشته مخکې ته به تاسو ته دا ویب سایټ چې کوم دی دا به کولاو شي دا ویب سایټ چې تاسو کولاو شو لږ ونه انتظار به دې ته وکئ بیا دې کې دا لاندې دا به لږ سکرول کړئ داسې لاندې به لاړ شئ دې ځای کې دا لینک نشان دی ټولو ته به ښکاري دا شین غونې لینک نشان دی په دې باندې به یې داسې کلیک کړئ ښه اسانه سره تاسو ته به دا انټرفیس چې کوم دی دا به ټول شو شي په دې کې دا سور لیکل دي درخواست دی دا کوم درخواست چې تاسو دلته ایسي سره جمع کوئ که نه دا بالکل په اسانه باندې خپل موبایل نه چاله 300-400 روپۍ مو ورکړه په دې درخواست باندې به تاسو کلیک کړئ په دې درخواست باندې چې تاسو کلیک کړئ لاندې به دا تاسو ته په اردو کې راشي چیف منسٹر پښتونخوا پروګرام کې لیے درخواست فارم خیبر پښتونخوا سولر سیسټم نو دا به لاندې تاسو ته داسې انټرفیس شو شي په دې کې لاول نه لیکلي احساس پروګرام بېنظیر انکم سپورټ پروګرام کې تاسو اهل یې تاسو پیسې راځي که ستاسو پیسې راځي نو تاسو به دلته یس به دلته اټومیټک کلیک شي دا به یس کې پرېږدئ بیا لاندې لیکلي چې ستاسو علاقه کې بجلی شته نشته کیا آپ کے علاقے میں بجلی مہیا ہے نو تاسو که علاقه کې بجلی شته نو یس باندې کلیک دی نو دا به د یس باندې پرېږدئ که ستاسو علاقه کې بجلی نشته نو نو باندې به کلیک کړئ بیا دلته لاندې لیکلي بجلی کا کنیکشن ستاسو کور ته بجلی شته یا نشته یو خو علاقه کې ستاسو بجلی شته نشته یو ستاسو کور ته بجلی شته نشته ښه تاسو دلته که ستاسو کور ته بجلی لګېدلې تاسو یس ووایئ که کور ته بجلی نه لګېدلې تاسو نو باندې کلیک کړئ دا به اوس لکه ما نو باندې کلیک کړه بیا لاندې لیکلي بینک اف خیبر هولډر لکه تاسو سره د خیبر بینک کې اکاونټ شته نشته که تاسو سره یي نو یس ووایئ که تاسو سره نه نو نو ووایئ ځکه دا بیا هلته چک کېږي ریکارډ چک کېږي ښه بیا دلته لاندې راغلل د کور وایي ستاسو کور خپل دی که پردی دی ګر کی ملکیت نو دا ستاسو که خپل وي نو اونر ووایئ اونر من به کلیک کړئ ذاتي ملکیت من به ووایئ دا وله شی دی مخکې نه او که نه بهتره دا ده چې تاسو دا ولیکئ چې ګر پر کرایه پر ہے نو دې کې زیات چانسز دي تاسو ته به سولر میلاو شي نو دلته به تاسو د لاندې د کرایه والا دغه آپشن چې کوم دی په دې دا شین ټکی به دې ته کوئ بیا دلته ستاسو ګر کې تعمیر ستاسو کور پوخ دی که کچه دی که د خټو دی که د سیمټو دی که د بلاکو دی نو تاسو دلته کچه سلیکټ کوئ ځکه چې په دې کې چانس چې کوم دی دا زیات دی تاسو ته به دا سولر میلاویږي دلته کچه باندې کلیک دی په دغه کچه به کوئ که تاسو پوخ ووایئ نو پوخ پکې مولی شئ بیا دلته درخواست گزار کې سټیټس تاسو چې تاسو چاله درخواست جمع کوئ هغه کونډه ده طلاق یافته ده اقلیت کې ده ځکه مسلمانه ده غیر مسلمه ده او دلته خواجه سره ده نو که تاسو د پاکستان عام شیری خپل خور لکوئ یا ښځې لکوئ یا بل چا لکوئ دلته به عام شیری ووایئ که طلاق یافته ښځه وي نو لاندې بیوا به ووایئ په دې بیوا من به داسې کلیک کوئ که نه تاسو عام شیری تاسو خپل کور ول لکوئ نو بیا به نارمل من به کلیک کوئ ټیک ته لاندې به راشي تاسو ته درخواست گزار نوم نو دلته به تاسو د هغه زنانه نوم ولیکئ چې څنګه په شناختی کارت کې لیکل بالکل که اردو کې لیکئ بیا صحیح ده شناختی کارت ته ګورئ دلته به نوم ولیکئ بیا لاندې دویم نمبر دی د شوهر نه ځکه چې هغه د زنانه چې کوم خاوند دی د هغې نوم به تاسو دلته لاندې ولیکئ بیا لاندې کې د شناختی کارت نمبر دی ښه په اسانۍ سره به دې کې شناختی کارت ورکئ بیا لاندې د موبایل نمبر به خپل ورکئ پکې که هغه ستاسو د کور والا وي هغه ورکئ که هغه د کور والا نه وي خپل نمبر پکې ورکئ هېڅ مسله نشته هېڅ پرابلم نشته ښه بیا هغې نه وروسته به تاسو ضلع منتخب کړئ تاسو شانګلې یئ تورغر یئ بډګرام یئ لکه خپله ضلع به سلیکټ کوئ تحصیل نه دې ځای کې تاسو خپله ضلع وي ضلع منتخب کړئ دې ځای کې به خپله ضلع دغه کوئ منتخب کړئ بیا چې لږ لاندې تاسو راغلی دلته به تحصیل تاسو ته شو کېږي اردو کې هم لیکلی په انګلیش کې هم لیکلی ښه په اسانه باندې دلته به تاسو تحصیل سلیکټ کړئ تحصیل چې تاسو سلیکټ کړو
دلته به لاندې راشئ یونین کونسل ستاسو کوم دی نو یونین کونسل چې ستاسو کومه لکه زمونږ یونین کونسل بیارای ده نو تاسو به خپل یونین کونسل او ویلیج کونسل دا دواړه به تاسو سلیکټ کړئ دلته چې تاسو دواړه دلته سلیکټ کړ هغې نه وروستو لاندې به لاشئ ستاسو پیشه څه ده لکه ته دیاړیمار یې ته دوکاندار یې ته سیلزمین یې ته ګرم ملازم یې ته لکه په کورونو کې کار کوې په پټو کې کار کوې ته نوکري کوې ته صفایي والا یې ته فیکټرۍ کې ورکر یې نو بهتر دا ده چې تاسو که تاسو سرکاري ملازم نه یې تاسو دلته لاندې محنت کش سلیکټ کوئ ځکه چې په دې باندې زیات چانس دی چې تاسو ته سولر میلاو شي لاندې به خپل ایمیل ایډرس ورکئ ایمیل ایډرس لکه ستاسو ایمیل په کوم نمبر باندې ستاسو ایمیل جوړ دی هغه ایمیل به تاسو په دې کې سلیکټ کړئ دې کې به ورکئ لکه اوس زما ایمیل زه تاسو خپل ایمیل ښیم نور زیاتې دي که زه نه ورکوم چې دا بیا ویډیو مسله کوي دلته زما ایمیل له دا زما ایمیل له فیدا خان 049@gmail.com لکه داسې خپل ایمیل به ووایي بیا لاندې مستقل پته مطلب دا دی اوس زه پاتې کېږم الی کې زما یونین کونسل بیارای ده ویلیج کونسل رباط دی نو داسې به زه دلته ولیکم ضلع بډګرام تحصیل الی یونین کونسل بیاري ویلیج کونسل به پکې ولیکم او دا به دا شي بیا لاندې د قومي شناختی کارت نو کومې زنانه له چې تاسو فایل ډکوئ د هغې شناختی کارت دې ځای کې وایي داسې سلیکټ کړئ دلته به تاسو ته دا شي ګیرلی نه تاسو تصویر اخلئ که کیمرې نه ښه تاسو به مخکې ځان ته شناختی کارت کېدی خو یاد ساتئ تاسو د زنانو په شناختی کارت په مخ باندې چې کوم دی ټیپ لګوئ دا ټیپ په دې هغه ټیم کې لر کړئ دا تصویر به سلیکټ کړئ دا به دې ته ورکړئ ښه دا وشو بیا لاندې ستاسو بجلی وي نو د هغې بیل به وي که د هغې بیل تاسو سره نه وي ستاسو رشته دار سره به د بجلی بیل وي یار دوست سره به وي هغه نه واخلئ په موبایل کې واچوئ بیا به دې باندې راشئ بیا به دا یو غاړې کیمره ده بل غاړې دا ډایرکټ ګرلی ته به دې غاړې به تاسو ګرلی ته بوځي ښه تاسو هغه تصویر اخیستی دی ما سره دلته شتې دا به پکې زه واچوم نو دا به ډایرکټ دغلته لاړ شي ښه دې ځای کې بیا به تاسو دلته تاسو ته وایي چې سولر سیسټم دی بیټري ده چارجر کنټرولر دی 2 پانکي دي 3 بلفونه دي دا به تاسو ته میلاویږي په چا چې بېنظیرې پیسې راځي دا تاسو ته لیکلي یہ سسٹم 1 سولر پینل 1 بیٹری 1 چارجر کنٹرولر 2 پانکے 3 بلف پر مشتمل ہوگا دا به تاسو ته میلاویږي ها تاسو فارم بر ډک لاندې اخیری کې تاسو ته لیکلي فارم جمع کروای خو په اسانۍ سره به دا فارم تاسو جمع شي وروره دا چې دې ځای تاسو دغه لکه بر هر څه تاسو برابر کړل بالکل ډک لاندې به دغه فارم جمع من به کلیک کړئ دا فارم به مخکې ستاسو جمع شي تاسو چې کوم جیمیل ورکړ دی په هغې ته به تاسو جیمیل راشي چې وروره ستا فارم دلته چې چا ایسي سره کوم فارم جمع کړی دی هغې نه مخکې اسلام آباد ته ورسېده نو وروره دلته فارمونه مه جمع کوئ دا بالکل په اسانه دي که بیا هم په دې باندې څوک نه پوه شي ستاسو ورور تاسو له تابعدار دی ما ته لیږئ زه به تاسو له دا فارم بالکل فری ډکوم چا له پیسې مه ورکوئ چا له 200 ورکوئ چا له 300 ورکوئ دا فیدا خان سره دی دی به تاسو چل ښي ویډیو خامخا شیر کوئ چې اکثر پکې داسې مسافر دي چې کورونو کې څوک نه وي هغه وایي چې یاره دا موږ په اسانه ډکو